یو کس تپوس کړی دی چې د خپلو خپلوانو رشته دارانو په خپله کې د حقوقو د فرایضو وضاحت وکړي. په رشته دارانو کې څوک شامل دي. رشته دارانو کې مور او پلار چې کوم دی نو دی ته رشته دار نه وي، دا مور او پلار دي، ځکه چې د دوی سره ستا تعلق د جزئیت دی، ته د هغوی نه پیدا یې. او اولاد ته هم رشته دار نه وي، ستا اولاد دي، ځکه چې د هغوی تعلق تا سره د جزئیت دی، هغه ستا نه پیدا دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فاطمه بضعة مني، فاطمه رضی الله عنها زما د بدن ټکړه ده. نو اولادم جزئیت وي او سړی په خپله د مور او پلارم وي. د دوی حق د مور او پلار په ټولو خپلوانو مقدم دی. بیا د اولاد حق دی، بیا ورپسې د رونو خویندو، بیا چې مور او پلار ته څوک نږدې وي دغسې درجه په درجه ځه چې تر څو پورې ته رشته داران پیژنې. او رشته داران رشتې پیژندل دا د حقوقو د ادا کولو دپاره ضروري دي. بعضې خلک خپل رشته داران نه پیژني، دا مې تره دی، دا مې ماما دی، د دې پته وطني، دا پیژندل ضروري دي.